बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नंदे टॉपिक زموږ ایکویلیبریم دی د ایکویلیبریم به ډایرکټ موږ ډیفینیشن ته راشو چې کله په یو ابجیکټ باندې مختلف فورسز لګیدلی او د ابجیکټ په ترانسلیشنل موشن او روټیشنل موشن کې چینج نه راځي نو موږ وایو چې دا ابجیکټ په ایکویلیبریم کې دی. مثال په تور دا کتاب دی په دې باندې اوس ویټ ډاونورډ عمل کوي هغه هم فورس دی او دا ځمکه په اپورډ نارمل فورس اپلای کړی دی دا هم فورس دی. د دې دواړو فورسز د لګېدلو باوجود دا ابجیکټ چې دی دا کتاب چې دی دا په ریسټ باندې دی د دې په موشن کې چینج نه راځي نو موږ وایو چې دا کتاب په ایکویلیبریم کې دی. یا یو ګاډی دی فرض که هغه په 60 میټر پر سیکنډ باندې روان دی یا 60 کیلومیټر پر اور باندې روان دی او د ده په موشن کې چینج نه راځي نه دی روکیږي او نه دی تیزیږي نو موږ وایو چې دی په ایکویلیبریم کې دی. او یا یو پنکه ده او هغه چوړي او د هغې انګولر ویلاسټي نه چینج کېږي نو موږ وایو چې دا په ایکویلیبریم کې ده. یا یو پیراشوټ دی او هغې باندې یو کس د جهاز نه راټوپ کړي نو د سپیډ چې دی هغه نه چینج کېږي یا هغه کانسټنټ سپیډ باندې رواني په د ایر ریزسټنس هغه هم فورس دی پې له پاسه عمل کوي او ګریویټي فورس پې په لاندې عمل کوي نو د دې دواړو فورسونو باوجود چې دی په موشن کې چینج نه راځي نو موږ وایو چې دی په ایکویلیبریم کې دی. نو د ایکویلیبریم دپاره چې یو باډي په ایکویلیبریم کې د دې دپاره دوه کنډیشنز دي. په هغې کې اولنی کنډیشن دا دی چې په ده به نیټ فورس زیرو وي لکه څنګه چې دا کتاب دی که نه نو په دې باندې ویټ ډاونورډ عمل کوي او نارمل فورس چې دی د ځمکې د طرف نه هغه پې اپورډ عمل کوي نو نیټ فورس په دې باندې زیرو دی په دې وجې دا په ایکویلیبریم کې دی. یا یو پیراشوټ دی نو په هغې ایر ریزسټنس اپورډ عمل کوي او ویټ پې ډاونورډ عمل کوي د دواړو میګنیچیوډ چې دی هغه سیم دی او ډایرکشن یې اپوزیټ دی نو یو بل کینسل کړي نیټ فورس موږ سره زیرو راشي نو په دې وجې دا پیراشوټ چې دی دا په ایکویلیبریم کې. یا یو ګاډی دی هغه روان دی نو د انجن فورس پې په مخ کې عمل کوي او فرکشن چې دی هغه پې په شاته باندې عمل کوي یعنې دی سټاپ کول غواړي خو فرکشن او د انجن فورس دواړه یو بل سره برابر دي نو دا باډي په ایکویلیبریم کې ده. نو لومړی خبره دا شوه د فرست کنډیشن دا شو چې یو باډي به هلې په ایکویلیبریم کې چې په ده باندې نیټ فورس زیرو وي ټول فورسونه چې جمع کړو نو د هغې جمع چې ده هغه د زیرو برابر وي یا اف نیټ برابر دی د ټولو فورسونو د جمع هغه برابر دی د زیرو نو دا شیز به په ایکویلیبریم کې دا میتھمیټیکلی موږ داسې ډینوټ کوو چې سمیشن اف اف آی where I starts from 0 and goes up to n is equal to 0 نو که دا څونه هم فورسز وي مطلب که 7 وي n 7 8 9 10 هر څومره کیدی شي د هغې سمیشن چې دی هغه به د زیرو برابر وي نو ابجیکټ به په ایکویلیبریم کې. یا که موږ دا په هیډ ټو ټیل رول باندې دا فورسز جمع کړو او دا فورسز د اولني فورس او د اخرني فورس یو بل سره جاین شي د اخرني فورس هیډ د اولني فورس د ټیل سره جاین شي نو مطلب ریزلټ موږ سره زیرو راغی نو په دې کیس کې به ایکویلیبریم کې دا باډي او د دې دپاره یو بله خبره ده چې دویم کنډیشن هم سیټسفای کول به پکار وي. مثال په طور دا موږ سره یو پین دی که نه دا موږ سره یو پین دی په دې باندې زه 5 نیوټن فورس د دې طرف نه او 5 نیوټن فورس د دې طرف نه اپلای کوم نو دا دواړه خو اپوزیټ او ایکول دي نو نیټ فورس موږ سره الریډي زیرو شو خو دا چوړي د ده په ترانسلیشنل موشن کې خو فرق نه راځي خو د ده په روټیشنل موشن کې فرق راغی نو مطلب دا په ایکویلیبریم کې نه دی. نو د دې دپاره بیا موږ دویم کنډیشن راوویستو هغه دویم کنډیشن دا دی چې یو باډي به هله ایکویلیبریم کې چې د باندې څونه ټارکس لګي د هغې سمیشن د زیرو برابري او ټارکس سمیشن به هله د زیرو برابري چې د کلاک وایز ټارکس د انټي کلاک وایز ټارکس برابر وي چې په ده فرض که 2 نیوټن میټر کلاک وایز ټارک لګي نو 2 نیوټن میټر به په ده باندې انټي کلاک وایز ټارک لګي نو دی به هله په ایکویلیبریم کې. اوس ګورئ دا چې موږ 5 نیوټن فورس د دې طرف نه او 5 نیوټن فورس د دې طرف نه لګو نو دا دواړه فورسز چې دي که نه دا کم ټارک پروډیوس کوي دا دواړه کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي نو اوس به موږ داسې چل وکړو چې د دې طرف نه به پې هم فورس ولګو او د دې طرف نه به پې هم فورس ولګو نو دا دواړه چې دي دا دواړه د شهادت دا ګوتې
دا اوس کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي نو چې د دې طرف نه پې ولګي نو هغه به انټي کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي. نو فورسز چې دي هغه به هم زیرو شي، د سمیشن اف فورسز به هم زیرو شي او سمیشن اف ټارکس به هم زیرو شي. نو دا باډي به په اکویلیبریم کې شي. او د سیکنډ کنډیشن اف اکویلیبریم ته پرنسپل اف مومنټس هم وایي. هم دغه دی چې یو باډي به هلې په اکویلیبریم کې چې د کلاک وایز مومنټس چې دي هغه د انټي کلاک وایز مومنټس برابر وي. دا پایوټ د موږ سره یو سیسا ده، یو ډانډي چغ ورته موږ چې په پښتو کې وایي. نو ګورئ د دې طرف ته یو وزن اچولی شوی دی او دا انټي کلاک وایز ټارکس پروډیوس کوي او د دې طرف ته یو وزن دی هغه کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي. نو پرنسپل اف مومنټس یا سیکنډ کنډیشن اف اکویلیبریم موږ ته دا وایي چې د دې ابجیکټ د وجې د دې ماس د وجې چې کوم ټارک پروډیوس کیږي هغه به برابري د دې د ټارک. نو که دا دواړه برابر وو نو مطلب دا دی چې دا سیسا به په اکویلیبریم کې. نو ټارک د څه برابر دی؟ مونږ مخکې ویل دي هغه برابر دی د فورس ملټیپلایډ بای ډسټنس. نو دلته فورس چې دی 3 نیوټن دی او دلته ډسټنس چې دی د پایوټ نه 0.2 میټر دی. نو 3 ملټیپلایډ بای 0.2 دی نو 0.6 راغی او دا انټي کلاک وایز نو پازیټیو دی. ټیک شو. اوس دلته کې ډسټنس زیات شوی دی او فورس کم شوی دی خو ټارک چې دی نو هغه برابر دی د فورس ملټیپلایډ بای ډسټنس. نو دی نه واپس سره راغی 0.6 نو دا ماینس دی ولې دا کلاک وایز دی. نو دا کلاک وایز ټارک او انټي کلاک وایز د یو بل برابر دي. نو په دې وجه به دا سیسا په اکویلیبریم کې او د سیکنډ کنډیشن اف اکویلیبریم او یا پرنسپل اف مومنټس هم ویلی شي. نو په دې باندې بیا تاسو به اکویشن دا مخکې پرابلم راځي یا به پې هم کوئ. دا مونږ له یو فیګر راکړی دی په دې کې دا 20 نیوټن فورس په لاندې لګېدلی دی د پایوټ نه د دې فاصله چې دا هغه 2 میټر ده او دا 20 نیوټن فورس په لاندې لګېدلی دی او د پایوټ رایټ طرف ته د دې فاصله 1 میټر ده. دا 5 نیوټن فورس لګېدلی دی او د دې فاصله چې ده هغه 4 میټر ده. نو موږ به اوس داسې وکړو چې دا انټي کلاک وایز ټارکس به معلوم کړو، دا به جدا ولیکو او دا کلاک وایز ټارکس به معلوم کړو، دا به جدا ولیکو. نو کلاک وایز دوه ټارکس دي، دا به دواړه جدا جدا معلوم کړو او جمع به یې کړو. او دا انټي کلاک وایز یو ټارک دی دا به جدا معلوم کړو او وبه یې لیکو. نو ګورئ دا د 2 ملټیپلایډ بای 20 څه تی راغی 40 تی راغی. دا 20 ملټیپلایډ بای 1 دې نه څه راغی 20 راغی. دا یو شو او دا 5 ملټیپلایډ بای 4 دا څه شو 20 شو. نو دې نه 20 راغی دې نه 20 راغی ټوټل څو شو 40. نو کلاک وایز ټارک څو دی 40 نیوټن میټر او انټي کلاک وایز ټارک څو دی 40 نیوټن میټر. نو کلاک وایز ټارکس برابر شو د انټي کلاک وایز ټارکس. دا دواړه برابر شو نو مطلب دا شو چې دا سی صاحبه په اکویلیبریم کې او دې ته پرنسپل اف مومنټ وایي. اوس دا کانسپټ ټیسټ موږ له راکړی وي دا ایکسس اف روټیشن دی. نو چې دا فورسز میګنیچیوډ ټول یو شاني نو ټارک به کم یو زیات پروډیوس کوي. نو ګورئ دلته کې ډسټنس کم دی، دلته کې ډسټنس بیا د دې په نسبت زیات دی او دلته کې بیا د ټول نه زیات دی. نو دا او دا دته هم پرپنډیکولر ډسټنس دی، دته هم پرپنډیکولر ډسټنس دی او دته هم پرپنډیکولر ډسټنس دی. نو د اخرنی دپاره ډسټنس د ټول نه زیات شو او فورس ټول سیم دی د ټول نه زیات ټارک به دی پروډیوس کوي. او دلته کې ګورئ دا F1 چې دی که نه نو د ډسټنس خو د ډي کم دی او څه دی په 90 ډیګري هم نه دی لګېدلی نو هغه پرپنډیکولر ډسټنس به یې ښه کم شي. دا چې دی نو د ده ډسټنس هم زیات دی د ده په نسبت او دی پرپنډیکولر هم لګېدلی دی او دا یو چې دی نو د ده ډسټنس خو د دویم نه زیات دی خو هلته کې دی په 90 ډیګري نه دی لګېدلی. نو چې د دې ډسټنس کم 90 ډیګري والا کمپوننټ موږ معلوم کړو نو هغه به د دې دویم نمبر کیدای شي کم راشي. نو په دې کیس کې F2 چې دی هغه به زیات ټارک پروډیوس کوي. ټیک شو. دا اوس ایکسرسایز دی موږ ته وایي چې دا جنۍ 600 نیوټن د دې وزن دی او 1 میټر فاصلې باندې دا ناسته ده. ټیک شو.
نو دا جنۍ چې دا په 1.5 میټر فاصله ناسته ده، نو د دې څونه وزن پکار دی چې دا سیسا چې ده دا بیلنس شي. نو دا چې ده دا انټي کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي او دا چې ده دا به کلاک وایز ټارک پروډیوس کوي. نو موږ به اول دا انټي کلاک وایز ټارک معلوم کو، هغه څه دی 600 ضرب 1، نو دا شو 600 نیوټن میټر، دا انټي کلاک وایز ټارک شو. نو د دې سیسا بیلنس کولو دپاره به دا کلاک وایز ټارک چې دی دا به هم د 600 برابر مونږ اخلو. نو کلاک وایز ټارک برابر دی د فورس ملټیپلایډ بای 1.5. ټیک شو، او هغه به د څه برابر وي د 600، ځکه چې هغه د دې برابر شي نو هله به دا سیسا بیلنس شي. نو مونږ سره فورس د څه برابر شو د 600 ضرب 1 تقسیم 1.5، ځکه چې دا ټارک مونږ معلوم کو. نو اوس به دا ټارک چې دی دا به مونږ په دې 1.5 ډیوایډ کو، نو مونږ سره به دا فورس راشي. آسان حساب دی، سمپل میتھس دی، ځان له یو کوي. اوس دا چې دی مونږ ته وایي هم هغه شان سوال دی خو الټه کړی دی. دا یو ابجیکټ دی چې د ماس 1.6 kg دی او په 0.5 میټر باندې د پایوټ نه دی اکشن کوي، او دا ماس چې دی د په 0.4 میټر باندې دی او د ماس موږ ته معلوم نه دی. نو چې دا سیسا په بیلنس باندې یي که نه، نو دا ماس به څه وي؟ نو دا بالکل د دې په شانتې کوېسچن دی، خو د دې ماس نه به تاسو ویټ معلوم کوئ. نو ویټ چې تاسو معلوموئ هغه د ام جی برابر دی، دې له به جي کې ضرب ورکئ او تاسو سره به فورس راشي، بیا به دې فورس له په دې ډسټنس کې ضرب ورکئ، نو تاسو سره به دا کلاک وایز ټارک راشي. ټیک شو، بیا به دا کلاک وایز ټارک تاسو د دې انټي کلاک وایز ټارک برابر واخلئ. نو انټي کلاک وایز ټارک برابر دی او د ام جی او جی چې دی 9.8 دی او ملټیپلایډ بای 0.4. نو 0.4 او 9.8 به ضرب کوي او بیا به اخوا دا ټارک خو الریډي تاسو معلوم دی، نو دا به ډیوایډ کوي، نو تاسو سره به ماس راشي. او که تاسو جی کې نه ضرب کوئ ډایرکټ په ماسز باندې وکئ، دې ماس له په دې کې ضرب ورکئ او دې ماس، نو تاسو سره به د دې طرف والا ټارک راشي او بیا هغه په دې 0.4 باندې ډیوایډ کوي، نو تاسو سره به ماس نمبر 1 راشي. ځکه چې جی دواړه طرف ته ضرب کړي نو پروا نه کوي، که ضرب یې کوي او که ضرب یې نه کوي. اوس ټایپس اف ایکویلیبریم. نو فورس چې دی دا ټرانسلیشنل موشن کې هم چینج راولي او ټارک چې دی دا په روټیشنل موشن کې چارج راولي. ایکویلیبریم په دوه قسمه دی، یو سټیټیک دی او یو ډاینامیک دی. کله چې یو ابجیکټ په ریسټ کې چې مختلف فورسونو باوجود دی په ریسټ کې نو موږ وایو چې دی په سټیټیک ایکویلیبریم کې دی. مثال په طور یو کتاب دی، نو په د باندې ویټ ډاونورډ ایکشن کوي او نارمل فورس په اپورډ ایکشن کوي، خو دی بیا هم په ریسټ کې دی، نو د د ایکویلیبریم چې دی دا سټیټیک ایکویلیبریم دی. او بل دی ډاینامیک ایکویلیبریم. او ډاینامیک ایکویلیبریم هغه ایکویلیبریم ته وایي چې کله په یو ابجیکټ باندې فورسز عمل کوي او دی په یونیفارم ویلاسټي باندې رواني. لکه ما تاسو ته په اول کې ویلو چې پیراشوټ والا یو کس دی او هغه د پاسې نه راټوپ کي او ښکته راځي، نو په ډېر ریزسټنس له پاسه عمل کوي او ګریویټي په ښکته، خو دی خپل په یونیفارم ویلاسټي باندې رواني، د ده ویلاسټي تیزیږي روکیږي، نو دې قسمه ایکویلیبریم ته ډاینامیک ایکویلیبریم وایي. او بیا ډاینامیک ایکویلیبریم په دوه قسمه باندې دی، یو ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبریم دی چې یو شیز په نیغ لار باندې رواني، لینیر ویلاسټي باندې رواني، نو او د ده ویلاسټي چینج کیږي، نو دې ته ډاینامیک ټرانسلیشنل ایکویلیبریم وایي. او یا ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبریم، نو یو شیز چې دی هغه په یونیفارم انګولر ویلاسټي باندې رواني، لکه پنکه شوه یا یو کیسټ شو چې خلک په کمپیوټر کې ایږدي که نه،
نو هغه په یونیفارم کانسټنټ انګولر ویلاسټي باندې چورړي، نه تیزیږي او نه ورو کیږي. نو دې قسمه ایکویلیبریم ته ډاینامیک روټیشنل ایکویلیبریم ویلی شي. سبا به انشاءالله سټیبیلیټي وایو.